علیکم دوستانو، نن راغلی مفتی صاحب سره مفتی محمد یونس قاسمي صاحب نه د سجد صحابه باره کې تاسو کوو چې موږ هم پرې پوه شو، تاسو هم پرې پوه شئ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. د سجد صحابه باره کې مفتی صاحب راته لږ تفصیل سره راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو خدا چې سیده سوا کله واجبېږي نه هغې اسانه فرموله زده کړي. ترک د واجب، تاخیر د واجب، تقدیم د واجب، درې تاګانې چې راجمع شي: تقدیم، تاخیر، ترک. که واجب د خپل ځای نه مخکې کو بیا سیده سوا، که واجب د خپل ځای نه شاته کو بیا سیده سوا، او که واجب مکمل پاتې شو بیا هم سیده سوا. عوامو ناس کې یو مسله دا ده چې هغې ته دا پته نه لګي چې زه ځان سره 4 رکعته سنت کوم، سنت موکده ماسپښین لمونځ نه مخکې 4 رکعته دي، اور یا مثال په طور باندې جمعې باندې موږ 4 رکعته سنت کوو. که یو سړی په دویم رکعت کې تحیات باندې کینی نو هغه اللهم صل وایي، دې مې سیده سوا واجب ده که نه؟ دې کې راجح کول او مفتبهي کول دا دی چې اللهم صل علی محمد وایي که نه د جمله پوره شي بیا سیده سوا واجب ده. که دې نه کم وایي اللهم سیده سوا نشته، اللهم علی وایي دې سره، اللهم صل وایي دې سره نشته، اللهم صل علی وایي دې سره سیده سوا واجب نه ده. خو چې محمد صلی الله علیه وسلم د نوم ولې نه سیده سوا باندې واجب ده، لہذا سیده سوا به واجبېږي په اللهم صل علی محمد ویلو سره. هغې وجه دا چې دا به جمله تام شي. یا الله ته درود و رحمت او رحمت کامله ولیږي په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې. او که دې نه مخکې د درې اللهم وایي یا صلي وایي یا علی وایي یا درې واړه وایي نو دې سره سیده سوا نه واجبېږي. نور دې کې ډېر تفصیلي بحث دی. مثال په طور باندې چا نه سورې فاتحه غلط خطا پاتې شو اول 2 رکعتو کې واجب ده بیا سیده سوا واجب ده، یا سورتونه اول 2 رکعتو کې ونه 1 رکعت کې بیا سیده سوا ده، یا دو ویتر کې دعای قنوت پاتې شي هغې کې سیده سوا واجب ده. قنوت چې پاتې شي که نه دا سجده سهو سره کیدی شي. بس دعای قنوت پاتې شو. علماو لیکلي چې کم سړی دا وایي چې نه زه دعای قنوت خامخا وایم، هغه طریقې کار دا دی چې رکوع نه دې راپاسي بیا د ځان سره په ولاړه باندې وایي، خو رکوع نه مخکې خو د دعای قنوت ځای او تا د رکوع نه پس وویلو نو بیا سیده سوا شته، سیده سوا نه مخکې سیده سوا به بیا هم کوي. نو دعای قنوت چې پاتې شي نو بیا هم سیده سوا کول پکار دي. جزاک الله.